بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د صحت انصاف کارت حواله سره تاسو ته مخاطب یم. صحت انصاف کارت د صوبایي حکومت یو تاریخي منصوبه ده، ځکه چې زه د تیرو 15 کالونو په شانګله کې د ډاکټر په حیثیت خپل سرویسز ورکوم. شانګله یو ډیره غریب علاقه ده او د دې اویاو نه واخله 80% خلکو پورې په کویله کې مزدوري کوي. نو موږ ته د روزانه په بنیاد باندې په هسپتال کې ډیر داسې خلک راځي چې هغوی ته د اپریشن ضرورت وي، د هغوی په کورونو کې ماشومان پیدا کیږي، هغوی سره پیسې نه، نو هغه ډیر زیات فکرمند دي. نو د هغوی د دغه ټولو فکرونو او سوچونو حل چې دی هغه صحت انصاف کارت دی. صحت انصاف کارت کې هر قسمه اپریشن بالکل فری کیږي، لکه د هرنیا اپریشن پکې فری دی، د اپینډکس اپریشن پکې فری دی، د تریخي اپریشن پکې فری دی، د ګردو کې د چا ګیټۍ د هغې اپریشن پکې فری دی، د چا ملا کې مسلې د هغې اپریشن پکې فری دی، د چا ماشومان پیدا کیږي هغه که په اپریشن باندې پیدا کیږي او یا که اسې په نارمل ډیلیوري باندې پیدا کیږي هغه پکې فری دي. د دې نه علاوه چاته د زړه بیماری هغوی له انجیوګرافي ضرورت وي، انجیوپلاسټي ضرورت وي، سټنټس ضرورت وي، دا ټول په انصاف کارت کې فری دي. او انشاءالله صوبایي حکومت لګیا دی کوشش کوي چې د غاښونو څومره مرضونه دي یا مطلب څومره هیپاټایټس چونکې په شانګله کې یا د صوبې په نورو ضلعو کې ډېر سیوا دی، نو د هغې علاج یا د هغې نه چې کومې پیچیدګیانې پیدا کیږي، لکه څه ته چې مونږ په څه کې چې د جګر د پیوندکارۍ ضرورت راځي، تر دې پورې کوشش روان دی انشاءالله چې د صحت انصاف کارت کې به دا فری وي. د دې نه علاوه نور لکه شوګر، بلډ پرشر، هغه میډیکل مرضونه چې هغې دپاره په هسپتال کې د داخلي ضرورت وي هغه په صحت انصاف کارت کې بالکل فری دي. صحت انصاف کارت ستاسو د قومي شناختي کارت چې دی دا ستاسو صحت انصاف کارت دی. په دې کې د یو خاندان دپاره 10 لکه روپۍ موجود دي، په هغې باندې تاسو خپل علاج کولی شئ. د خاندان نه مطلب څه؟ د خاندان نه مطلب ښځه، خاوند او د هغوی بچي، دا یو خاندان دی. او چې کله یو انسان واده وکړي او د خپلې ښځې شناختي کارت په خپل نوم باندې په نادره کې جوړ کړي، نو دا بیا د دغه خاندان نه جدا شو او دا ځانه جدا خاندان شو. د هغه دپاره، د هغه د کور ودانې دپاره، د هغه د بچو دپاره بیا د هغه په شناختي کارت کې 10 لکه روپۍ موجود دي. په ضلع شانګله کې 15 هسپتالونه فی الحال د صحت انصاف کارت سره رجسټرډ دي. په هغې کې ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال الپورۍ، په هغې کې شانګله میډیکل کمپلیکس الپورۍ، په هغې کې پورن میډیکل کمپلیکس الوچ، په هغې کې هادنور میډیکل سنټر بشام، په هغې کې بشام میډیکل کمپلیکس بشام. دا 15 هسپتالونه په صحت انصاف کارت کې رجسټرډ دي. کوم علاجونه چې په شانګله کې پاسبل وي، ممکن وي، هغه په دې هسپتالونو کې کیدای شي په صحت انصاف کارت کې. یو داسې بیماری چې لکه اوس زه به تاسو له مثال درکم چې انجیوګرافي، انجیوپلاسټي یا د هډوکو داسې یو اپریشن چې هغه په شانګله کې ممکن نه وي، یا داسې یو مریض وي چې هغه ته شوګر وي، بلډ پرشر وي، انستیزیا هغه له ډېر په احتیاط باندې ورکول غواړي، یا هغه ته د آی سی یو ضرورت وي، هغه سهولت په شانګله کې نه وي، نو دغه کس به بیا دا مهرباني کوي چې د صحت انصاف کارت چې کوم ضلعي دفتر دی په الپورۍ کې هغې ته به راځي، د هغې نه به ریفرل چټ اخلي او بیا سوات کې یا پېښور کې چې په کوم هسپتال کې دغه سهولت موجود وي په هغې باندې به خپل علاج کوي. زما د شانګلې ټولو خلکو ته دا درخواست دی چې دا د صحت په مد کې د صوبایي حکومت یو تاریخي فیصله ده، د دې نه فایده واخلئ او ستاسو دا بالکل یو جنون حق دی ستاسو چې تاسو کوم هسپتال ته ځئ او په صحت انصاف کارت باندې خپل علاج کوئ، نو تاسو باقاعده هغوی سره دا خبره کولی شئ چې زما په علاج باندې څو خرچه راځي، ځکه چې د هر مرض د علاج ریټ په صحت انصاف کارت کې مقرر دی. نو چې تاسو سره زیاتی ونه شي او ستاسو په علاج باندې څومره خرچه راځي چې هغه تاسو ته پته وي چې زما د صحت انصاف کارت نه دومره پیسې په دې مرض باندې ولګېدي. دویمه خبره دا درخواست مې دی د شانګلې خلکو ته چې تاسو کوم هسپتال ته ځئ، دا ستاسو بالکل قانوني حق دی چې هلته تاسو ته کومې دوایانې میلاویږي، ستاسو کوم پروسیجر کیږي چې د هغې بالکل تاسو ته صحیح اندازه وي، تاسو له
څوک سب سټینډرډ دوايانې غیر معیاري دوايانې درنه کی تاسو سره څوک زیاتې ونه کی ټیک ته جی نو زما د شانګلې خلکو ته په اخره کې بیا درخواست دی چې صحت انصاف کارت چې دی دا ستاسو دپاره یو غنیمت دی د دې نه فایده واخلئ او په دې کې د ډېرو بیمارو علاج موجود دی لکه وختي زمانه یو څو بیمارۍ هېرې شوې د مرۍ غوږونو پوزې بیمارۍ یا د هډوکو بیمارۍ هغه د هغې اپریشن یې هغه هم په صحت کارت کې موجود دي د هغې علاج او په اخره کې به زه د صوبایي حکومت نه یو دا درخواست وکړم چې مهرباني وکړئ دا ستاسو په دې خلکو باندې یو غټ احسان دی یو ډېره ښه منصوبه ده د دې د کامیابۍ راز به څه وي د دې د کامیابۍ راز به دا وي چې څومره زیات سرکاري هسپتالونه هغه په دې کې رجسټرډ شي ځکه چې د دې نه کم انکم راځي هغه به په دغه هسپتالونو باندې لګي هسپتالونه به مخ په وړاندې ځي او هغې کې به عوامو ته د صحت سهولیت سیوا کیږي او دویم زما دا درخواست دی چې په دې باندې نظر وساتلی شي او دا صحت انصاف کارت چې دی چې دا یو تاریخي منصوبه دا ثابت شي په آخره کې دا یو خبره کوم چې که د دې باوجود هم چاته د صحت انصاف کارت حوالې سره څه کنفیوژن وي یا څه کلیریټي ورته نه وي نو په الپورۍ کې د صحت انصاف کارت باقاعده ضلعي دفتر دی هلته ډسټرکټ مانیټرینګ افیسر ناست وي نو تاسو هلته تللی شئ او د هغوی نه ځان پوه کولی شئ ډېره مهرباني السلام علیکم د الله په امان ښاد او